بسم الله الرحمن الرحيم. من قال لا أدري وهو يتعلم فهو أفضل ممن يدري وهو يتعظم. من قال اغسوک چې وی لا ادري زنه پیغم وهو يتعلم او دا انسان زده کړه کوي وهو افضل نو دا انسان بهتر دی ممن دا هغه چا نه یدري چې هغه عالم وي او پیږي وهو يتعظم او هغه تکبر کوي. په دې ضرب المثل کې د اهل علم د دوه طبقو ذکر کړی دی. یو داسې طالب علم دی چې اوی چې ما ته پته نه لګي او دا طالب علم د زده کړه کوي، نو دا انسان بهتر دی د هغه انسان نه چې عالمي هو تکبر کوي. نو موږ له پکار دادی چې موږ علم حاصل کو او د تکبر نه ځان وساتو. من قال لا ادري وهو يتعلم فهو افضل ممن يدري وهو يتعظم. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا ادري دا د ضربه یضربو باب ناراضي د رایتونی مصدر دی، معنی د پویدل. يتعلم د باب تفاعل ناراضي، معنی د زده کړه کول. يتعظم دام د باب تفاعل ناراضي، معنی د تکبر کول. من قال لا ادري وهو يتعلم فهو افضل ممن يدري وهو يتعظم. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول متضمن دی معنا د شرط لره. قال پیل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، لا ادري پیل پدې کې انا ضمیر هغه ذوالحال و حالیه هو مبتدا. يتعلم پیل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا حال شو د ذوالحال لپاره، حال سره د ذوالحال نه دا فاعل شو د فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا مفعول به شو د فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صله نه دا مبتدا مشتمل دی په معنا د شرط. فاجزائیه هو مبتدا، افضل صيغه د اسم تبذیل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، من حرف جار من اسم موصول، یدری پیل پدې کې هو ضمیر هغه ذوالحال و حالیه هو مبتدا. يتعظم پیل او پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا حال شو د ذوالحال لپاره، حال سره د ذوالحال نه دا فاعل شو د یدری پیل لپاره، پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا صله شو د من اسم موصول لپاره، موصول سره د صله نه دا مجرور شو د من حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو اسم تبذیل پورې، اسم تبذیل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شبه جمله دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا قائم مقام د جزا دی. نو شرط سره د جزا نه دا جمله شرطیه جزائیه شو.